قرآن کې الله په 18 سپاره کې فرمایي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الله وی چې فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم وتاسو دا ګمان کوي انسان لکه چې تما عبث پیدا کړی لکه بس اسی بس لکه جنب تیرې لکه سم پیدا کړی. الله وی نا قرآن کې 27 کې به وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نه د انسان ته وی لکه چې زب بس تش موبایل ته ناس یم او دغه ټیک ټاک میک د فلمونو ډرامې به ګورم او بس کله یو کله بل کله کرکټ کله سو لکه بس دغه جون دی لکه ته ما دې لپاره پیدا کړی. الله وینا شرمنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دې پیدا کړی د انسان او جنات مگر الا ليعبدون د خپل عبادت لپاره. مفتی شفیع رحمه الله په دې تفسیر کې لیکي الا ليعرفون و الا ليعبدون په معنا د الا ليعرفون سره دی. و انسان ته چې ما پیدا کړی کنه و ته ما دې لپاره پیدا کړی چې ته ما او پیژنې چې زه څوک یم. الله وی الا ليعرفون چې ما ته د صد لپاره پیدا کړی ما د خپل معرفت لپاره پیدا کړی چې ما او پیژنې انسان چې زه څوک یم. اغه الله څوک دی